دا قرآن شریف چې کوم دی کنه څلورم صفت یې دا دی چې عزت ورکوي سړي له. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته تشریف راوړلو د عربو څه حالاتو معاشي طور باندې تباه او برباد شوي وو. د رزق درک به نه لګېدلو، مردار به یې خوړلې، واښه به یې خوړلل، پاڼې به یې خوړلې، چمړې به یې خوړلې، د خوراک دپاره به درد بدر باندې هغو ټوکرې خوړلې. لیکن چې کله الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې ورته قرآن شریف راوړلو نو الله تعالی به داسې فراخایي وکړله، داسې هر څه الله تعالی ورکړل. پوه شو که نه چې یو ورځ عدي بن حاتم رضی الله تعالی عنه ناست و او ورته ویې ویله چې ای عدي یو ورځ به داسې راشي زما په قوم باندې، پوه شو که نه چې هغه به خلک به په لاس کې سره راوالي او بازار کې به چغې ویه چې آیا څوک شته دی زکات قبلوونکی چې زه ورله زکات ورکړمه. هغه ته به څوک زکات میلاوېدلو زکات اخیستو والا به ورته نه میلاوېږي. دومره به الله تعالی دا خلک باندې الله تعالی فضل او کرم وکړي او دا معاشي بدحالي به الله هر څه ختم کړي. لیکن شرط دا دی چې هغه قرآن شریف باندې عمل وکړو. نن موږ معاشي طور باندې رزق دپاره در بدر باندې ټوکرې خورو، لیکن موږ خپل مقصد چې کوم دی هغه پرېښی دی نو خورې به موږ ښه شو. دغه رنګې عربو کې بې حیایي چې کوم عروج باندې وه د دې پورې چې کمې زنانه به وي هغو به په خپلو کمرو باندې جنډې لګولې وي او د بدکارۍ دعوت علامت به و چې دلته راځئ تاسو. نن هم دغه حالات دي زموږ. نن زموږ معاشره چې کوم ده همدغه طرف ته روانه ده لګېدې. ژوندی لوڼه چې کوم دی که نه خلکو به ښخولې. نن سبا زموږ معاشره کې وګورئ لوڼه خلک وجني که نه وجني. د دنیا واقعات ما اورېدلي دي چې چا درې څلور لوڼه وشي څلورمه پنځمه یې سمړه کړي حلالې کړي خپل بچي لګیا دی خلک ذبح کوي. کور کې جنګ او فساد د بچو د لاسه جوړ شي مور او پلار ته. لیکن دغه صحابه کرامو که نه همدغه زمونږ او ستاسو په شان د انسانانو څه دومره مخلوق خو نه و که نه هغو کې هم دا هر څه دا ګناهونه او دا کارونه هغو کې موجود وو. لیکن کله ورله قرآن شریف راغللو او هغې د خپلې زندګۍ مقصد جوړ کړلو نو الله تعالی ورله دومره مرتبه او دومره مقام ورکړلو چې په دنیا کې به الله تعالی د جنت زیرې راوړل او خپل سلامونه یې پرې راولېږل. آیا هغو سره څه مال دولت و چې الله تعالی پرې سلامونه راولېږلل یا څه بینک بنګله وه ورسره یا څه ګاډي کارخانې وې ورسره چې الله تعالی د هغو نه راضي شول روپۍ شو هغو باندې سلامونه راولېږل په دنیا کې نه. هغو خپل زندګۍ مقصد څه شی وګرځولو قرآن شریف یې وکړ. زموږ دپاره نن د روژې ورځ ده، د ختم ورځ ده، دعا قبلېدلو ورځ ده. پوه شو که نه د الله تعالی نه سوال وکړو، دعاګانې وغواړو چې یا الله موږ له داسې توفیق راکړي چې موږ پوره زندګي د قرآن شریف سره یو خاص او خصوصي محبت زموږ په زړونو کې پیدا کړي چې دا کومه زندګي زموږ نه تېره شوې ده په دې باندې موږ معافي وغواړو چې یا الله موږ په غفلت کې تېره کړې ده، په خطایي کې هم تېره کړې ده. نن نه پس یو عزم او اراده وکړو چې انشاءالله روزانه یو سپاره به خامخا تلاوت کوو. دا نه چې بس ختم شولو درې سپارې وې بس دا ختم شو شوډې شولی نه، بلکې کوشش وکړه چې درې سپاره په ناظره باندې وایي. هر مونږ نه پس چې کوم دی یو پاو وایي د ورځې یوه نیمه دوه سپارې شولې دی، د شپې را پاسېږئ یو سپاره نیمه ووایي دوه درې سپارې ښه آرام څه شول. انشاءالله د دې لپاره به کوشش کوو که نه انشاءالله الله تعالی دې موږ له ټولو له په دې عمل په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. تراویح به انشاءالله کېږي صحیح سبا